حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته صدق الله العظيم. الله رب العالمین مسلمان د جنت د پارا پیدا کړی دی. رب العالمین مسلمان ته د اعمال صالحه حکم ورکي. مسلمان به هر وخت نیک عمل کوي. الله رب العالمین د انسان د زندګۍ مقصد هم عبادت ګرځول دی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دې آیت مبارک کې د انسانی زندګۍ مقصد ذکر شوی دی چې انسان د رب العالمین د عبادت د پاره پیدا دی. بنده چې عبادتونه کوي شیطان به کوشش کوي چې دا بنده د عبادتونو نه واړی او غافل کی. یو بنده د شیطان د ډیر کوشش باوجود نه گمراه کیږي، عبادتونه تینا نه پاتې کیږي، نو آخر کې شیطان د عبادتونو پاو کولو کې دا یو خلل پیدا کی چې د انسان ته پزړه کې واچي چې تا ډیر اوګدو منځونه او عبادتونه کوا، خلکو ته به په دې باندې ښه ښکاري او خلک به وایي چې دا نیک دی. اول کوشش د شیطان دای چې دا بنده د اعمال صالحه نه غافل شي. بنده بیا هم نه غافل کیږي، نو بیا شیطان ول په بل طرف راتو شي او وته وسوسه پزړه کې چې دا شان خولي منځونه کوا چې خلک در باندې شاباسي وي. نو دې بنده لا پزړه کې ریاکاری پیدا کی چې زه خلکو ته ښه ښکاره شم. نو شیطان په دې حربه کې کامیاب شو، دا انسان دوکه کو. نو د شیطان مقصد د انسان گمراه کول دی او د الله رب العالمین بنده د پاره جنت پیدا کړي. د بنده جنت زید الله وی چې زه د جنت ته بوزم. اوس دا بنده چې د ګناهونو په وجه باندې د نیکو نه غافل شو، آخر انجام د الله چې د دې بنده نه کم خواهش وو هغه خواهش به پوره نشي، جنت ته به دا انسان تلو والا جوړ نشي، دی به جهنم ته لاړ شي. او مونږ تاسو رب العالمین د خپلو عبادتونو د پاره پیدا کړیو. نه چې مونږ تاسو عبادتم کوو او ورسره رانه ګناه خطا کیږي، ځکه کوشش شیطان شروع کړی دی او مونږ خو چې ستړي شو د شو شیطان خو ستړي کیږي نه. مونږ بستړي شو چې ته بسرو لګو سمبلو او شیطان اود کیږي نه، سر نه لګي هغه یو لحظه کې زماستانه غافل کیږي نه. نو د ډیر کوشش باوجود مونږ عبادتونو کې خلل را پیدا کو او جنت ته تلو والا جوړ نشو، رکاوټ پیدا شي. په داسې حالاتو کې بندل پکار دی چې د الله رب العالمین نه او یریږي. چې کله بندا د الله رب العالمین نه او یرید اوس به دې بندل شیطان خواله ناراضي. تاسو به کتلی وی او اوریدل بم وی چې کله بندا ډیر حجونه وکي نو شیطان په دې باندې پریشان کیږي نه. بندا مسلسل روجی نیول شروع کړل او ټول عمر روجی نسی نو شیطان په دې نه پریشان کیږي. بندا مسلسل جهاد شروع کړ دی پدې شیطان نه پریشان کیږي. یو شان زکاتونه صدقات او خیرات ورکي
شیطان په نه پریشان کیږي. بنده خکل اوږد رکعتونه د مونځونو کوي، شپه کې تهجد هم ډېر کوي، په دې شیطان نه پریشان کیږي. شیطان صرف په یو وخت کې پریشان شي چې کله یو مسلمان بنده شیطان دوکه کړی دی او شیطان په ډیر محنت کړی دی او نن د مسلمان ته احساس وشو چې ما خو ښه نه دي کړی، نو فوراً دی ووایي یا الله زما توبه، نو په حجونو، جهادونو، په منځونو، په عمرو، په تلاوتونو شیطان نه پریشانه کېدو، خو چې تا په اخلاص سره توبه وویستله، د شیطان د ټولې زندګۍ هغه خواري زاری ته بس کړله، شیطان د مایوس او ناکام کو. دغه وخت کې کتاب لیکلی دی شیطان خاورې رالی او په خپل سر باندې ورچي. هاي افسوس او هلاکت تی وي زمونږ د پاره چې مونږ ټوله زندګي د دې انسان گمراه کولو کې تیر کړه، هر کوشش او هر ستړی مونږ وکړله، مونږ دې بالکل گمراه او بیلارې کو. نن د په اخلاص سره توبه وسته، په دې باندې شیطان په ځان باندې واویلا کوي، غم او جړا کوي، په خپل سر باندې ځان له خاورې په خپل بار کوي. نو زمونږ او ستاسو توبه وستلو کې ډیر لوی طاقت دی. دا هغه طاقت دی چې په جهاد کې دا طاقت نشتا، په حج او په عمره کې، روزي او په منځونو زکاتونو کې دا طاقت نشتا چې شیطان پریشان او لړزي په لړزاني کې او وی جړی. او استاد ما په توبه کې دومره طاقت دی چې شیطان په دې باندې لړزیدو، شیطان په دې باندې جړیدو او په ځان باندې هلاکت او واویلا وکړله. نو معلومه شو توبه وستل دا یو ډیر عظیم عبادت دی. د انسان د زندګۍ مقصد د الله رب العالمین بندگی وا. بنده گمراه شو، بیلار شو، یا غافل شو، یا مصروف او خدا الله عبادتونو کې کوتاهی وکړه. نن د په صدق دل سره په اخلاص سره توبه وباسي، الله پاک به وبخي، جنت تطلو والا جوړ شو. خو چې مونږ تاسو عبادت هم کو او ګنام کو، نو دې د پاره د بنده په زړه کې د الله رب العالمین یره راتلل پکار دی. چې کله د الله پاک یره د بنی آدم زړه ته راکوزه شوه، نو بیا به د دې یرې د برکته هیڅ چرېم دې ګناه خطا ونه کی، هیڅ چرې به دې ناروا او ناجایز ونه کی. د الله رب العالمین نه یریدل د انسان په زړه کې چې راشي، دا داسې ده لکه دی چې د حکومت د نظر لاندې وي او دی قانوني جرم نه کوي. دغه شان احکم الحاکمین د ته هر وخت ګوري او دی د الله د نظر وړاندې دی، دی هر وخت الله تخکاره دی، د ښکارم الله تخکاره دی، د پټم الله تخکاره دی. تر دې چې د په زړه کې څه خیال او خطر وي، هغه خبرم الله تخکاره دی. چې دا یره د انسان په زړه کې راغله، دا سوچ د انسان په دماغو کې راغی چې زما پټم الله تخکاری، زما ښکارم د الله نه پټیږي، زما هر څه نه الله واقف او خبردار دی. نو بیا دا انسان ګناه او خطا نه کوي. چې بنده ګناه او خطا کوي، دغه وخت کې رب العالمین په زبان حال سره یو ګیله او شکوه د مسلمان بنده نه کوي. کله چې یو ګناه په تنهایی کې بنده کوي، دې ځان پسې د کمرې ورم را پوری کی را بند کی، کړکۍ وغیره اغم بندی کی، که پردې لګېدلې پردې م راکاږي، ولې د سره یره د حیادار سړی یم او ګناه کومه څوک مې ونه ویني. نو هر طرف ته د ځان محفوظ کو پردې راغلې. نو په دغه وخت کې الله رب العالمین د دنه دا ګیله کوي، یا زما بنده د عام انسانانو نه دومره یریږي، د عام انسانانو نه دومره د خپل حیا خیال ساتي چې پردې د ځان پورې راخ کې ورونه د بند کو، کړکۍ د بند کړې، پردې د مراخ کې ځکه چې څوک مې نه ویني.
لګه پرده زماو د ځان منس کې مرا کاغه چې مانم لګ پټ شي د خلکو نه حیا کې زرت د خلکو نم کمزور ښکار شم چې ته د خلکو نه حیا کې او زمانه ځان نه پټه زمانه حیا نه کې دا یو ګیله الله رب العالمین د بنده نه کوي رب العالمین نه چې بنده یریږي پزړه کې یاره راغلله نو دې بیا د ګناه نه لرې لرې کیږي مونږ او تاسو که شیطان دوکه کړي یو خو څه کار پکې زمونږ هم دی مونږ وایو دا د شیطان د لاسه نو یقینا چې دا د شیطان د لاسه خو په دې کې خواهش زمونږ هم شامل وي هر ګناه چې کیږي نو د بنده پکې خپل خواهش هم شامل وي منده دا نه وي چې یاره زه خو نه کوم خو په خپله مې لاسونو خپو نه کېږي بلکې بنده غاړه غټی دغې ګناه له ورځي نه چې دغه ګناه د ده د خواهش مطابق شو شیطان پې ولې بدنامه زه به هر حال چې بنده شیطان یاد که چې دا د شیطان د لاسه نو دا د ده خواهش دی ګناه ته ولې پیدا شو اوس دا خواهش پیدا کېدل او نه پیدا کېدل د دې علاج د الله نه یریدل دي چې بنده وای زه د ګناه نه بچ شمه دې د الله نه ویریږي چې د الله پاک یره د بنی آدم زړه ته راغله هیڅ کله به د نه خطا ونشي او کله چې بنده د الله پاک نه یریږي دی به جهنم باندې حرامي دی به دوزخ ته نه ځي ځکه دا د الله نه یریدونکي بنده دی یو حدیث مبارک کې راغلی دی لا یلج النار من بکا من خشیت الله تعالی کله به هم یو بنده جهنم ته لاړ نشي چې کله دی د الله پاک نه یریږي حتی یعود اللبن فی الزرع لکه دا پیچ د تینه را بهر شي واپس نه داخليږي واپس دغه تیته دا پی دن نزي اومدا شان بدا مسلمان بنده جهنم باندې حرام جهنم ته بنزي نمونږ تاسو چې د الله رب العالمین نه او یریدو د جهنم تنبه به زمونږ د پاره همیشه د پاره بندي وي مونږ به په دوزخ باندې حرام یو دوزخ ته هم الله پاک نبوزي قرآن کې رب العالمین فرمای و اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى هر هغه څوک چې د الله مخکې د ادریدو نه او یریدو او ځان د ګناهونو نه منې کو فإن الجنة هي المأوى نبیا بشک د دې بنده د پاره ټکانا جنت ته دا بنده به جنت ته ځي نه چې مونږ تاسو د الله رب العالمین نه او یریدو یقینا چې مونږ به بیا جنت ته ځو دوزخ نه به بیا محفوظ یو زه حیران پدې يم چې مسلمان ګناه ولې کوي او د الله نه ولې نه یریږي یو روایت کې راغلی دی الله رب العالمین پورته اسمانونو کې فرشته پیدا کړي مختلف ډلې دي او دغه مختلف ډلې مختلفو عبادتونو کې مصروف وي دغه وخت کې یو ډله د فرشتو داسې ده چې هغه د اولې ورځې د پیدایش سره سم په سجده باندې پرتی دي او د قیامت د ورځې پورې یو شان دغه فرشته به په سجده وي او دا فرشته د روز اول نه تا روز آخر یعنی د شورون تر اخره پورې یو شان سر په سجده دي او په سجده کې د لویا بڑای د الله رب العالمین بیانای تسبیح بیانای سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی دا فرشته د اول ورځې نه والا تر د قیامت د ورځې پورې یو شان په سجده پرتی دي او یو شان سبحان ربی الاعلی تسبیحات وای چې د قیامت ورځ شي دا فرشته به هم د سجدې نه سر راپورته کی کله سر د سجدې نه راپورته کو نو بیا به پجړا شي
او جڑا کے با اللہ رب العالمین تا آواز کئی سبحانکا ما عبدناکا حق عبادتکا پاکی دا خدای تعالی را مونگ ستا د شان لائق او مطابق عبادت اونکڑے شو. بیا بوئی سبحانکا ما عرفناکا حق معرفتکا پاکی دا خدای تعالی را مونگ اغسی تا اون پی جندل سنگ ستا دا پی جندلو حقو. دا اول روزنا یوشان پس سجده پرتی تسبیحات وی د قیامت در روز پوری یوشان تسبیحات ویلی دی دغه فرشتون یو لحظه گناه خطا نده شوی دا غی باوجود الله تجاڑی او یا الله ستا د عبادت حق مون ادا نکڑی شو. فرشتے نورانی مخلوق دے اغا اللہ تا فریاد کئی جڑا کئی مونگ حق ادا نکڑی شو. مونگ انسانان یو روزانہ گناہگار او خطاکار یو گناہنو کے ککڑ یو داغی باوجود یو پوٹے خیال زمونگ ندر آگلے چے مونگ نا اللہ خفا دے کر رازی دے. مسلمان لپکار دی چے دے زان کے دا اللہ یر راولی او دا سوچ زان لا پیدا کی چے ما تا اللہ گوری. چه کله د بنی آدم دا خیال راشي چې زه په کور کې یم او زه یو ګناه کوم زما پلار یا زما مور ما ته ګوري دی بیا هغه ګناه کولی شي نه. نو چې د یو انسان دا خیال وي چې زما مور یا پلار ما ته ګوري نو دی د هغې د سترګو وړاندې شرمېږي ګناه نه کوي نو چې د ده په دماغو کې د دې په ځای دا راشي چې ما الله ویني مور خو به کله وده شي پلار بکل باروزی بچے وی چیزا مور میں ادد و پلار میں بار دے سوک میں نینی خو اللہ ار وقت موجود دے پلار مور ستڑی شی استومان شی ادشی انسان ستڑی شی استومان شی خو اللہ رب العالمین لستڑی والی نشتا خوب ورل نشتا پرکال کېدل نشتا غیر حاضر کېدل ول نشتا چې غائب بشي. اللہ رب العالمین ہر ځای کې موجود دے ہر چا ته ګوري او د هر چا په حال خبر دے او د هر چا په زړه کې چیزی اغم ویني. نو چې د انسان دا خیال راغې نو دی به بیا ګناه کی نه دی کله هم بیا ګناه خطا نه کوي. امام غزالی رحمت اللہ علیہ یو واقعہ ذکر کرے دا یو پیرو اغل دوا موریدان راغلل او اغوی د دغه پیرنا لاسنیوا وکړه بیعت تینا وکړه او چې سبقونه به روزانه وتبدلول وظیفه به بدلولې. اخیری ذکر اداو چې تاسو به روزانه مراقبه کوئ. مراقبه دې ته وایي چې بنده سرخ کته کی سترګې پټې کی او د آخرت په باره کې سوچ کوي دې ته مراقبه وایي. بنده په تنهایی کې کېناسته سترګې پټې کړې خوله یې بنده کړه او سر یې ټیټ کړ او دغه تنهایی کې دې دا سوچ کوي چې ما الله ویني د آخرت باره کې سوچ کوي نو دې ته مراقبه وایي. بیا پدې کې آخري سبق د مراقبه معیت قلبی وي چې بنده دا سوچ کوي روزانه یو غنټه مراقبه کوي او دا سوچ کوي چې ما سره الله موجود دی او ما ته ګوري. نو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی وی دغه پیر خپلو دو موریدانو ته دا آخری مراقبه او دا آخری ذکر ورکو وی روزانه دا مراقبه کوي چې د دین فارغ شي او راشي نو پیر صاحب به ورته اجازت ورکي خلافت به ورکي پټکی به ور پسر کې او خپل نماینده به کی او تبوي اوس ته د خلکو اصلاح کوا خلکو له ذکرونو وظیفه ورکوا. نو دغه پیر صاحب چې د خپل موریدانو له اخیری ذکرونه ورکړل د مراقبه ناغي لاړل وتوی سلوي خرزه پس راشه. نو دا موریدان واپس چې سلوي خرزه تیر شوي راغلل د پیر صاحب توي صاحب تا چې کم اخیری ذکر را کړو هغه ذکر مونږه سر ته ورساو.
وای دی پیر وی چې زه د دې دوو مریدانو نه امتحان اخلم چې اسې نه زه ورله خلافت ورکم پټکي ور په سر کم خو دوی به اهل ني اسې نه چې غیر اهل ته زه نا اهلو ته پټکي په سر کم نه دوی به بیا نقصانو کی د امتحان ولا اغشته یو دوه د چرګي بچی راواغی چرګوټي راواغشتل او دوه چړې هم د مریدانو لور کړې یو چرګوټي او یو چاړې یو مرید له لاس کې ورکړه بل چرګوټي او بل چاړې بل مرید له لاس کې ورکړه وای دا چرګوټي بوزه او باروزه داسې ځای کې علال او ذبح کې کم ځای کې چې هیڅ حکم ني نو یو خوا لاړو بل خوا خو ډېره شیبه تېره شوه اخر کې یو مورید راغې چرګوټي علال کړی دی او بل مورید چې راغې هغه چرګوټي جمدې راوستو نو دا پیر صاحب د دې یو مورید نه تپوس کې تا دا چرګوټي کم ځای کې علال کو وای پیر صاحب تاسو حکم وو چې داسې ځای کې به علالې چې هغه ځای کې هیڅ حکم نه یوازې څوک چې دیو نه ویني علالې کا نو دغه مرید ورته وی ستا د حکم مطابق داسې ځای و چې هلته شا په مخه مې وکتل هیڅ حکم نو اخوا دې خوا مې وکتل چې څوک نو زر مې په چاړه راخ کا لال پې کو دا بل مرید چې دی نو دی د پیر صاحب مخې ته وړاندې شو پیر صاحب تپوس کې لکه تا ولې علال نه کو نو دا بل مرید ورته وی صاحبه ستاسو حکم و چې دا چرګوټي به داسې ځای کې علالې چې هغه ځای کې د هیڅ څوک ونه ویني خالی ځای کې به علالې چې څوک دې ونه ویني نه ما هر طرف ته وکتل چې لیدم نه خو یو ذات داسې دی چې هغه لیدم الله رب العالمین خو لیدم او پیر صاحب تاسو حکم و چې هیڅوک دم اونې ویني حلاله به نو پاغه کې خو الله مراغې نو چې الله نه لیدم ما به حلال کړو خو الله خدا سے ذات ته چې هغه نه حسن پټيږي الله لیدم زکه مې حلال نکو امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي وی دغه کم مورید چې چرګوټي حلال کړي وغه ته دی پیر صاحب وی دا ټول ذکرونه دی بیا د سره کا ستا پورا توجه نه د برابر شوی ستا اسلام نه شوی چې غني الله هر ځای کې موجود دی خو نشي تا خو وظیفه موکړه چې الله ما ویني هر ځای کې موجود دی او ته بیا مو چې هغه ځای کې مې حلال کو کم ځای کې چې سوک نو ولې الله نو سو او دی بل ته پټکی ور پسر کو خپل جان نشین وګرځو خلیفہ کو وی ته خلکو اصلاح کوا ستا توجه برابر د چې الله موجود دی او ما ویني نو که زمونږ استاد دا یقین او عقیده جوړه شو چې دې ځکه الله ګوري شپه کې الله ګوري روز کې الله ګوري هر حالت کې الله ما ویني چې داسې د سوچ پیدا شو داسې عقیده د پخه جوړه شو نو بیا به کلم د ګناکار درنو نشي په موټروي باندې بندر رواني ډرایوینګ کوي نو د یقین نه چې غیر چاپیرا پولیس د سره نشتا خدا سوچم نه چې غیر چاپیرا کیمرې لګیدلې دي کو کیمرې زما دا غلط ډرایوینګ را واغښت نو الته به بیا او درې ټول پلازا باندې جرمانه برانالي نو د هر چا دا یقین دی چې پولیس نشته ما نه ویني خو الته بلم یو یاره پزړه کې دی چې کیمرم راته لګېدلې ده که غلطی کوم معمولی غلطی سره به مم جرمانه کوي نو نغه شان په دنیا کې بنده ته پته ده چې الله مال سزا نه راکوي خو په آخرت کې به د ادري او ستا ټول د زندګۍ ریکارډ به درته وړاندې کړي چې دا جرمونه دي کړي دي ما درته په دنیا کې قتل خو سمې وې نه سزا مې د آخرت دپاره ساتلې وه اوس وایه بنده زما عذاب ته ځان ټینګ کا نو که زمونږ استاسو دا یقین جوړ شو چې رب العالمین مونږ ته ګوري بیا به زمونږ نه خطا ګناه نه کیږي بیا به د ګناه خطا نه ځان ساتو پکار دار چې مونږ او تاسو الله رب العالمین دون نعمتونه را کړی دي د هغه نعمتونو د شکریا پتور د الله عبادتونه شروع کو او د هر ګنا نه او یریګو ځان ته نه لری او ساتو
حدیث مبارک کې راغلی دی بنده چې یو ګناو کی د پزړه باندې تور داغ ولګي بل ګناو کی بل تور داغ ولګي بل ګناو کی بل تور داغ تر دې چې دا زړه ټول د ګناهونو تور شي او ټول زړه غافل شي دغه وخت کې د حق باطل ښکاری باطل وته حق ښکاری اوس دغه شان ګنده د ګناهونو زړه په صفا کې بنده د الله نو یریږي په اخلاص سره توبه وباسي د سترګو نه دوه اوښ کې توې کړي نو الله به معاف کړي هر څه به توبه خي نو الله رب العالمین دی زمونږ او ستاسو په زړونو کې خپل خشیت او یره راولي چې د هر ګناه نم الله وساتي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।